أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا سورہ بلد مکی سورت دے ترتیب کی نوی دے او څنګه چې فجر پسې ترتیب کې دې دارنګ نزول کې هم دې 15 صورت مخ کی صورت کی ترغیب اوقات تا نو دی صورت کی ترغیب دے اعمال تا لا اقسم بهذا البلد لا دا سندا لک سنگ چتا سو خیال کوئے اقسم بهذا البلد قسم دی پدی خار مکی وانت حل بهذا البلد او تو پیغمبرا اسیدون کی پاتی کی دون کی پدی خار مکہ کی ددی مکی خار عظمت دا خواسی هم زیادو خوچتا ور تراغل پیغمبرانو برکت نور هم زیاد اقسم بهذا البلد قسم دی پدی خار دمکی وانت حل بهذا البلد او تو بات کی دن کی بدی خار مکہ کی وانت حل بهذا البلد او تو پیغمبر حلال ان کے جنگ او قتال لرا لگ وقت بدی خار کی مکۃ المکرمہ هغه خار دی چې دی ته حرم ویل کیږي او دی حرم کی جنگ جګړه قتل قتال دا من دی بند دی پدی خبره مشرکان هم کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام له الله لږ وخت د پاره اجازه ورکو چې کله نبی علیہ السلام مدینې نه راغی او دا اتمه هجری وا مکہ فتح کړه فاتحانه شان سره راغې نو بازي مشرکانو چې هغه وجلې شو قتل کړي شو نو لږ وخت د پاره الله دا حرم حلال کو او بیا تر قیامت دا حرم حرام دی وانت حل بهذا البلد او تو حلال ان کے قتل لرا جہاد لرا بدی خار کی یادرے ممانا دا مشرکان بےمان کافر دی بستا بیزتی کی بدی خار کی اقسم بهذا البلد قسم دی بدی خار دمکی وانت حل بهذا البلد او تو پاتی کی دن کی بدی خار مکہ کی ووالد وما ولد او قسم دی پپلار ابراہیم علیہ السلام او دا غلوات ووالد وما ولد آدم علیہ السلام او دا غلوات ووالد نبی علیہ السلام وما ولد او دا امت ووالد وما ولد
او هر پلار او داغه الواد ووالد وما ولد او قسم دی پپلار او داغه الواد لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا ما پیدا ک انسان په مشقت کې فی کبدن پکړاونو کې فی کبدن په تکلیفونو کې سوچ انسان دنیا کې ژوندې دي نو دی به کړاو تکلیف دا ورته رسي دنیا د مشقتونو زیاده د کړاوونو د تکلیفونو لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا ما پیدا ک انسان په مشقت کې کړاوونو کې لکه مخکې صورت کې تلیو یا ایها الانسان اے انسانا انک کادح یقینا تو کړاو کون کې مشقت کون کې عمل کون کې په طرف درب خپل فملاقیه نو ملاقات وو کې الله سره دنیا کې به کړيږي کړاو بکای نو خپل دا کړاو پځې کا آخرت د پاره کړاو کا چې ثواب یا پریشان نه لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا ما پیدا ک انسان په مشقت کې کړاو کې تکلیفونو کې دنیا کې یو سړی سره ډیر زیات اسبابي کور ډیر مزیداری درې خمو بسترای ایسی ورته لګیدلې خوب ولا نه ورزي نو بیا تکلیف ته یا د دنیا مصیبتونه دي او بنشتا بجلی نشتا گیس نشتا یو مهنت یو کړهو سار وختي و پاسي مللا مزدوریلا یا وزمکه تزي پټیلا نو هر انسان په کړهو کې اخته دی به کړهو یو انسان دنیا کې نشتا لقد خلقنا الانسان فی کبد یقینا ما پیدا ک انسان په مشقت کې کړهو کې ايحسب ان لن يقدر عليه احد آیا خیال کې انسان چې وسبون لري د باندې هیڅوک یقول وی دې اهلكت مالا لبدا خرج می کو می لگاو هلاک می کمال ډیر زیات بعضی مفسرین لګي عربو کې یو مشرکو دومره ضرورو یو سرمنې مباس او درې د خپې به کې خو نو لستنو به هغه خپونه سرمن شو وستلې دومره ضرور ايحسب ان لن يقدر عليه احد آیا دې ګمان کې چې قدرت نه لري د باندې څوک یقول اهلكت مالا لبدا او دې وای چې ما او لګاو مال ډیر زیات بعضی مشرکانو د نبی علی السلام خلاف مال لګاو ايحسب ان لم يره احد آیا ګمان کوي انسان چې نه ویني دلرا هیڅوک الم نجعل له عینین آیا نبی دی جوړ کړي دلرا دوسترګي انسان لمه دوسترګي ورکړي چې هغه سره ګوري ولسانا جبا چې هغه سره خبري کوي خپل د زړه خبره په خلی ظاهري وشفتین او دو شونډې دی دوو شونډو سره خوله باندې او بیرته کوي خوراک کوي اسکاک کوي یا پوکې ور کوي نو دی شونډو نه دا فائدې اخلي الم نجعل له عینین آیا ما الم نجعل له عینین ندی ګرځولي ندی جوړی کړي ما انسان لرا دوسترګي ولسانا جبا وشفتین شونډې وهديناه النجدين او ما بیان کړی دی دتا خون می کړی دا دتا ان نجدین د دوه لارو یو د خیر یو د شر یا ان نجدین چې کله دا انسان معشوم نو الله وی ما ولا دوسترګي ور کړی چې هغه سره لیدل کوي جوب می ور کړه چې خبرې کوي شونډې وهديناه النجدين او د مور سینه می ورته خوله چې هغه نه پیرو ده
وهدیناه النجدین او بیان میکړي دتا خون می ورته وکړه النجدین د دوه لارو چې دا سم لار ده او دا خراب لار ده فلقتحم العقبه نو ولید دند نشو ولید واو نختید العقبه غندایتا وما ادراک او چا خبر کړی ته مل عقبه صدا غندای د کامیابی العقبه چې کله سړی پیټه ور سره او د غرو سر ته خيږي نو دا ډېر ګران کار دی العقبه غندای فلقتحم العقبه معنی دا دا چې انسان خو عمل ولی نه کوي دې خو عمل شروع کی نو دا د الله د نعمتونو شکر گزاری ده فلقتحم العقبه وما ادراك ما العقبه اول نه دې دند کیږي غونډایتا او چا په وکړې ته چې صدا غونډای د کامیابی فك رقبه خلاصول د گردن دی فك رقبه خلاصول د مړی دی یو غلام آزاد کا یو وینځه یا خپل ځان د جهنم نه آزاد کا خلاص کا بدین عملو کا فك رقبه خلاصول د مړی دی او اطعام یا خوراک ورکول دی فی یوم ذی مسغبه پدا سرس کی چې د غرض دلوګي وی یو غریب دی پاغل لوګا دا نو دې موړ کا دل خوراک ورکا او اطعام فی یوم ذی مسغبه مسغبه لوګي دوی یتیمن داس یتیم لرا ذا مقربا چې خپل ولی ور سره هم دا تعالی الله وسرا کړی دی مال در سره شته دی د لوګي روز دا د تنگسیا روز دا یو یتیم دی چې ستا خپل هم دی عزیز هم دی نو دې موړ کا او مسکینا ذا متربا یا خوراک ورکا یو مسکین لرا ذا متربا چې دی خاورو کې دی کوټه نشتا کور نشتا تولای بستر ور سره نشتا خاورو کې پروت دی دې مسکین له هم خوراک ورکا ثم كان من الذين آمنوا او بیا صرف یتیم او مسکین خیال ساتل نه دی ایمان ور سره هم شرط دی کافر مشرک بے ایمانه کا خیراتونه کوي یتیمان مسکینان مړی نو هیڅ فائدہ نشته ثم كان من الذين آمنوا بیا یی دغه سړی د ایماندارونه وتواصوا بالصبر او بیان کوي د کلک والی په دین باندې وتواصوا بالصبر او وصیت کوي د صبر وتواصوا بالمرحمه او بیان کوي د مهربانتیا وتواصوا بالمرحمه او وصیت کوي د آسانتیا اولئک اصحاب المیمنه ندغدی خلاص ولا والذین کفروا بآیاتنا او هغه کسان چې کفر یو کو زمون آیاتونو سره هم اصحاب المشأمه دغدی ګس طرف والا علیهم نار مؤصده بدی بانی با اور وی مؤصده چار چاپیر بند کړي شوی دا کافر بے ایمانه و جهنم یو کوټه کې دند شي دروازې به بند کړي شي چار چاپیر اور دے نه بار نه سلای دند راتلی شي او نه دند نه سلوګي بار ته وته شي علیهم نار مؤصده دی باندې اور دے چار چاپیرا بند کړي شوی सूरत البلد تا 90 नंबर सूरत 90 90 नंबर सूरत यानी 10 कम सलम नंबर सूरत
सूरतुल बलद दा पूरा वैल शो सूरतुल बलद दा पूरा वैल शो 90 नंबर सूरत दा पूरा वैल शो सूरत बलद शेयर करो लाइक करो अल्लाह की रज़ा के लिए।